دا خلق بنیته دی مونږ ترې کور سپوږمۍ له وړو دا خلق بنیته دی مونږ ترې کور سپوږمۍ له وړو یا سپین مخو ستاسو نه زړونه تور سپوږمۍ له وړو بوټي د انګور او بنګ درې څلور سپوږمۍ له وړو نورې تبصرې دې په جمال نه کوم بس دی د غانټول په زنه خال نه کوم ما د مینې تبه ځکه نه پرېږدي زه چرې دارونه خورم پال نه کوم ما د مینې تبه ځکه نه پرېږدي زه چرې دارونه خورم پال نه کوم ښکلې مې بلا پکې ځای کړي دي زه د زړه د کور مینس کې دیوال نه کوم تا چې پې واده د راتلو کړې ده څنګه به هرکلی د نوي کال نه کوم خلک د نشې دپاره خیر ټولی نو زه به د جانان دپاره سوال نه کوم خلق د نشې د پاره خیر ټولۍ زه به د جانان د پاره سوال نه کوم ویلې دا منیر لیونی شوی دی زه چاره ګلونه په رومال نه کوم بس د ده دا واوره چې جومات کې په منبر ناست ملا خپله قصه وکړه جماعت کې په منبر ناس مولا خپله قصه وکړه بهر د پیزارځای سره چا خپله قصه وکړه زما په غوږو راغله هوا خپله قصه وکړه زه غلی پاتې نه شوم جمعه خپله قصه نو لږ واوره مولا پکې د مستو مستو حورو ذکر وکړو یو شیخ پکې د خپل باغ د کجورو ذکر وکړو هوا راته د کونډو مجبورو ذکر وکړو جمعه پکې په تش لاس د انګورو ذکر نو خبر یې د ټولو نه اول وشوې په ما پسې کنځلې بیا غلې پټې پټې په ملا پسې کنځلې سپورزل په ښکلو وکړې په هوا پسې کنځلې یو دی لیوني ونه کړې په چا پسې کنځلې نو ستا خیال دی یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم د عدم تشدد په فلسفه باندې ښه کلک یم یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم د عدم تشدد په فلسفه باندې ښه کلک یم خلاف د جنګ جګړې بم بارود او د ټوپک یم پښتون یمه د دې خلکو د لوبو چنچڼک یم نو ته ګوره چې نوې اسلحه راشي په ما تجربه کېږي زما په دې کفره څه ویړیا تجربه کېږي پښتون یم په ما هره ناروا تجربه کېږي او په دې زخمي وجود هره بلا تجربه کېږي خو زه خیر دی زما به په رګونو کې سړه وینه وچیږي دا زړه به مې یو وارې بغاوت ته تیارېږي دا ژبه به اوس دغسې رښتیا رښتیا غږېږي که څوک پرې خفه کېږي زه نور په خپلو غوښو پردي سپي نشم ساتلی او دا ځینې بې ضمیره بیا بیخي نشم ساتلی په خپلو وسایلو ستا بچی نشم ساتلی او بس نورې سپورې کرښې په تندي نشم ساتلی ژوند څه د ماتو بنګړو بار دی میر مو په خال باندې پکار دی خوار پکې خان خان پکې خوار دی چې زمرود پیداوار دی مونږ په هغې وطن کې لوښې تېروو یاره بس دغه زوړ نظم د آزاد ویمه واورئ چې د ژمي یخه شپه وه موبایل وټنګېدو ماله هم خوب نه راتلو بس جوراوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویلې ته لا ویښې ویل مې چې جناب څوک ویلې ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی جانانه غم دی مسلمان دی او ما د ملا د بانک نه مخکې پاڅېدم